و منډه ورکړی دا چې په 8 مارچ باندې چې دی په 8 مارچ باندې به و منډه مناویږي زمونږ د و منډه سره چې دی هغه چې دی څه تعلق نشته دی مو قرآن مونږ ته هر څه بیان کړي زمونږ د و منډه سره سوی مده خو دومره ده چې زمونږ مسلمان معاشره هغه هم دغه یهودو نصاراو طرف ته روانه ده او ډېره په تیزۍ سره که مونږ د خپل معاشري خیال ونساتو مونږ د خپلو زنانو چې دی هغه خیال ونساتو مونږ هغوی د دین او د اسلام او د شریعت نه خبر نه کو صرف چې دی هغوی مونږ د پیسو ماشینان کې جوړ کو او دغه یونیورسټو کالجونو ته ولګو وروسته دې تپوس نه کوو نو دا به د معاشرې لپاره خیر نه بلکې فساد وګرځېږي چې دا یو لور چې دا هغه په یونیورسټۍ کې داخله کړه او ته دې تپوس نه کې د مونځ او دس تپوس دې نه کې د بل څه نه کې او صرف د سټډي تپوس دې کې نو بله ورځ 4-5 کاله پس چې دغه لور راځي او ستا کور ته د هغه قدم ږدي او هغه یا چې دی یهودیانه شوي او یا عیسایانې او ستا په کور قدم کېږي نو تا ته به افسوس راشي خو بیا به چې دی هغه اوبه د ورختېږي نو نن سبا دغه کلچر د یورپي کلچر زموږ په مسلمانانو باندې غالب شوی دی په خپله معاشره کې دغه کلچر راوستل غواړي په دغه زمن کې که ستاسو خیال څو ورځې مخکې هم د دې په زمن کې په ډی خان کې په یو یونیورسټۍ کې چې دی هغوی د یو داسې درنه چې دي یو دغه کوي دا یو مشن دی هغوی کې د عیسایانو یو رسم دی هغه رسم کوي په هغوی کې هغوی داسې بدشکله شکلي جوړې کړي د جناتو او داسې د پیریانو بلاګانې شانې ځانه جوړې کړي او ګرځي دا یرول کوي دا خلکو دا د پیریانو ورځ ده پیریان چې دی راکوزېږي نو اوس په دغه یونیورسټۍ کې هلکه اوس دا چې دی دغه خلکو ته چې دی دا کلچر ورکړی شو نو هغوی دغه چې دی دغه کړي ځان یې بلاګانې جوړې کړي وي دا زموږ کلچر دا عیسایت راوستل دي دا عیسایت چې دی هغه پرچار کول دي دغه رنګې 2-3 ورځې مخکې په دې ملګری کې دا چې دغه طرفونه مهذبه خلک چې دی شمارل کېږي په دې ملګری کې په کالج کې پروګرام دی جنکې لکان د کالج جنکې د غټه لکان او غټي جنکې دي او داسې پورا حال لګېدلی دی او په دې کې په سټیج باندې یو جنې او 2 لکان چې دی په یو ځای باندې ګډېږي په یو ځای باندې ګډېږي دا موږ ته چې دی شریعت دا موږ ته دا اجازت نه راکوي تعلیم چې دی په لور باندې وکړه په زنانو باندې دا د دې وخت ضرورت دی دا د قوم سرمایه ده خو دا دی چې کو ایجوکیشن ونه چې ورکړي د دغه شریعت د دې چې دی خلاف دی چې ګډوډ چې دی هغه معاشره چې دی قایمول چې زنانه او نارینه چې دی ګډوډ تعلیم وسلي ګډوډ چې دی هغوی دغه رنګې ګډېږي نو شریعت د دې چې دی خلاف دی د دې اجازت نه ورکوي نو دا زموږ یورپي او دا وایي و منډې د دا اجازت پکې شته دی خیر دی که هلکه جینۍ ګډوډ چې دی هغه په سټیج باندې ګډېږي او نور خلکو ته ناستې او پړقې ورته وایي نو دا زموږ چې دی هغه معاشره نه ده موږ ته قرآن شریعت چې دی هغه اصول ښودلي نو که موږ او تاسو د دغه قرآن او د شریعت د احادیثو د نبی اسلام د ژوند د دې نه خپل ځان خبر کوو او یوازې خپل ځان نه د خپل ځان سره سره د خپلو زنانو هم چې دی هغه خیال ساتو هغه هم د دې نه خبر دا زموږ ذمهداري ده که موږ دغه زنانه د دې نه خبر نه کړو نو د قیامت په ورځ به زموږ نه چې دی دغه تپوس کېږي چې تا خو د دې نه د پیسو چې دی هغه مشین جوړاو تا خو دې لپاره د دنیا چې دی هغه منډې ترړې والې د اسلام د دین چې دی د زنانه تا ولې نه ده خبر کړې د هغې دا څومره خیال ساتلی دی نو دا دی چې موږ د دې چې دی هغه خیال وساتو نو که د دې خیال موږ وساتو نو دا معاشره چې د زموږ دپاره به دا د خیر سبب وګرځېږي او که نه دا خیال نه ساتو او دغه رنګې بې مهاره پرېږدو نو دغه چې دی ضرره به چې دی د کور دپاره د چم ګاونډ دپاره د معاشرې دپاره د بې حیایۍ سبب وګرځېږي او د نقصان سبب به وګرځېږي چې وروسته بیا افسوس کوو او بیا افسوس څه ځای نه نیسي نو د هغې نه مخکې چې موږ د دې کلچرونو نه خپل ځان وساتو خپل زنانه چې دی هغه د دې کلچرونو او د دې څیزونو نه وساتو بلکې هغه د اسلام کلچر چې دی راولو د دین او د اسلام کلچر نه خبر کو نو دا به زموږ دپاره د دنیا او د آخرت چې دی هغه د خیر سبب وګرځي